أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نننی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 61 62 63 64 سلور آیاتونه چې نه به ویلې کېږي. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. ذکر الله وی هغه غالب دی د خپل بندگانو د پاسره، یعنی د الله په خپل بندگانو باندې پوره قدرت لري. ويرسل عليكم حفظا او را لېږلي هغه په تاسو باندې نگران فرشتې. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تر دې چې کله راشي تاسو کې یو کس ته مرګ، نو هغه فرشتې د هغه نه زمونږ فرشتې روح د هغه نه قبض کړي او د هغوی کمې کوتاهي نه کوي. الله رب العزت چې نو هغه غالب ذات دی او مخلوق چې نو هغه ټول په ټوله د الله رب العزت چې نو هغه محکوم دی. الله چې د دې متعلق څنګه هم فیصله کول غواړي، هم هغه شانتي فیصله الله پاک چې نو هغه کوي او څوک په دغه فیصلې کې چې نو هغه اونچ نیچ چې نو هغه نشي کولی. بیا الله رب العزت په هر انسان باندې چې نو هغه خپل نگهبان فرشتې را لېږلي دي. اوس دغه فرشتې چې نو د متعلق دوه قوله دي. یو قول دا دی چې د هر انسان باندې څلور فرشتې، تفسیر خازن کې لیکلي دي، وایي چې یو فرشته چې نو هغه په خیبه اوږه باندې، بله فرشته چې نو هغه په ګسه اوږه باندې. اوس دا خی فرشته چې نو هغه د ښه کارونو باندې مامور د انسان چې څوره ښه کارونه کوي نو هغه لیکي، او ګسې اوږې باندې چې کومه فرشته نو دا چې د انسان کم بدی کوي نو د عقل لیکي. بیا دا خی چې نو الله پاک هغه امر کړي او دا ګسه چې نو هغه ولا مامور کړي. نو چې کله انسان یو ښه کار کوي نو دغه فرشته چې نو هغه بغیر د هغې د تپوس نه د قوله کوي. کله چې انسان یو ګناه وکړي، ګناه اراده وکړي، نو چې دی نه کله دا ګناه سرزد شي، نو د ګناه د سرزد کېدو نه وروستو دغه فرشته چې څنګه ګسه هغه دا ګناه لیکي، نو په دا ښی فرشته ورته وایي صبر وکړه، کېدی شي چې دی توبه وباسي او الله پاک د دا ګناه معاف کړي. بیا چې کله دی په خپل کار باندې نادمه نه شي، دی توبه ونه باسي، نو بیا په آخر کې هغه ورله چې نو هغه ویلي کوي، نو دی دغه ګناه چې نو هغه بیا ولیکي. نو یو قول چې نو هغه دا دی، او د سحر او ماښام چې نو هغه دا فرشتې بدلیږي، مازدیګر په ټیم کې او دغه شانتي د سحر په ټیم کې. د دواړو ټیمونو کې دغه فرشتې چې نو هغه د دوی دغه ډیوټي چې نو هغه بدلیږي. الله رب العزت دې سره د علم بیا چې کله لاړ شي تپوس وکړي، نو دو ورته وایي الله چې نو د الله پاک ورته وایي زما بندګان تاسو په څه حالت کې پرېښودي وو؟ نو دوی ورته وایي مونږ چې لاړو نو هغوی هم مونځ کوو. اوس چې کله مونږ واپس راتلو نو په دې وخت کې بیا هم مونځ کوو. دیو جن حدیث مبارکه کې هم راځي، مفهوم دا دی من صلی صلات البردین دخل الجنه. څوک چې دوه یخ منځونه وکړي نو دا سړی چې نو هغه به جنت ته داخلېږي. حضرات هغې تشریح کوي چې صلات البردین نه مراد چې نو صلات الفجر والعصر، د سحر او د ماسپښین مونځ چې نو هغه د مراد دی، سحر او مازدیګر مونځ چې نو هغه د مراد. نو الله وایي یرسل علیکم حفظا. دویم چې نو هغه تفسیر دا دی چې د هر انسان د نگرانۍ دپاره الله جل جلاله چې نو هغه فرشتې پیدا کړي دي. لس فرشتې د انسان د ورځې نگراني کوي او لس فرشتې چې نو هغه د شپې نگراني کوي. بیا د انسان چې څومره مصائب او تکالیف د انسان له راځي نو دغه فرشته د هغې ټولو نه د انسان بچ کوي د الله په حکم سره. کله چې د دغه انسان
د تقدیر کې کومه خبره لیکوي یا یو بیماری لیکي یا حادثه لیکي یا چې نو هغه دغه انسان د یو خبرې نه مرګ لیکي نو په دغه وخت کې بیا دغه فرشته دغه انسان چې نو هغه دغه مرګ ته رسي حفاظت هم کوي او دغه د فرشته رسي هم دې نو هغه انسان خپل دغه پیرا خپل دغه نگرانی د اوچته کی اوس چې څنګه دا غوینه دغه نگرانی پیرا اوچته شي جدا انسان په هغه مصیبت په هغه آفت کې چې نو هغه کې مبتلا شي ډاری کو نو ځکه الله وی یرسل علیکم حفظه الله چې نو هغه را لګلی تاسو باندې دغه فرشته حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې چې راشي تاسو کې یو کس ته مرګ توفته رسلنا نو هغه وفات کی داغه نه روح قبض کی زمونږ دغه فرشته و هم لا یفرطون او دی چې نو هغه کمی نه کوي اوس دلته نو هغه د آیات کې الله رب العزت چې نو هغه وی دلته د فرشته چې نو هغه روح د قبض کوي په بل ځکه چې نو هغه الله پاک چې نو الله يتوفى الانفس الله چې نو هغه د خلکو نه روحونه اخلي دغه شانت چې نو هغه بل ورځ در کې تیر شولو چې الله رب العزت چې نو هغه تاسو نه روحونه چې نو هغه د پر دغه چې نو ملک الموت کم چې دغه په انسان باندې الله پاک مقرر کړی دا نو دغه ملک الموت هغه چې نو د انسان نه روح اخلي نو درې قسمه آیاتونه شون یو کې دا چې الله پاک انسان وفات کوي دویم چې نو هغه الملک الذی وکیل بكم هغه فرشتہ ملک الموت اسرائیل چې کم پتا سبحانه الله پاک مقرر کړي درې آیات کې الله پاک کوئی چې نو توفت رسولنا زمونږ فرشته د انسان نه روح اخلي نو بیا باندې آیاتونو کې بظاهر باندې چې نو هغه تعرض دی حضرات داغي جواب چې نو هغه تطبیق دا ورکړی دی وای چې اصل حقيقي روح قبض کول دا د الله کار دی دا څه کېږي د الله په حکم کېږي نو حقيقي روح هغه الله پاک چې نو هغه اخلي بیا الله رب العزت چې نو هغه فرشته مقرر کړی دا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام وس ملک الموت الله پاک چې نو هغه مقرر کړی دی تفسیر خازن کې راځي دا کوي چې نو هغه دایته د ټول انسانانو پیریان د دې د روحونه داسې دي لکه څنګه چې په یو تعالی کې انسان ته مخې ته خوراک پروت او د داغې ته کم ځای نه چې کم دانه راغستل غواړي د داغې ناغستلی شي نو هغه پاغم سشتو او دریم دای چې نو هغه کړی دی چې په دغه ملک الموت سره د سره نور پرشتي نو به مختلف ذکر کړي وای چې کله دغه فرشته د انسان د خټه غوته نه چې کله ساخي چې روح را روان شي نو چې کله مړی تراشي نو دا نور فرشته راولي د مړی نه چې نو هغه ملک الموت والی حکم اصل کې د الله پاک دی نو ټول آیاتونه برابر شو او دویم نو هغه دا چې دغه فرشته چې نو دا نور د په حکم په روح واخلي قبض کی بیا ملک الموت فرشته چې نو هغه دغه روحونه د دین راواخلي او الله رب العزت دربار ته چې نو هغه پیش کوي نو بلغ وجبانی توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا وی دغه روحونه واپس کړي الله طرف ته چې هغه د دوی مالک دی په حق سره الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ټول خبردار الله د پاره چې نو هغه حکم دی او هغه الله ډیر زر حساب اغستون کړي انسان چې نو هغه دا سوچ کوي چې ګوره دا خو مادي سوره شیزونه دي سوره چې نو هغه کارونه نو اوس خدای یو شی چې د هغه باندې په ورځ ولګي او په قطارونو کې خلک ولاړ نو دا اولین اخرین چې دا ټول لاجم شي نو دا په کرباو باندې چې نو هغه لا تعداد خلک دي نو دور انسانان دی بیا پسې پیریان دی بیا پسې زراور داشي اوس د دې ټولو حساب بسنګ کېږي نو الله رب العزت وی وهو اسرع الحاسبين اغه الله اغه زر چې نو اغه حساب غستون کړي الله چې کله دغه حساب اخلي نو پاغه کې اس ټیم هم نه لګي قیامت پورز نیمه اورز په قدر ټیم بجنه نو هغه بنئ لګیدلې د ټول شقل کو سره چې نو هغه سره به حساب وکړي شي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تو ورته وای څوک چې نو هغه تاسو لره نجات درکې د تیارو د وچو بیا د تیارو چې نو هغه د دریاب نه تدعونه تضرعا وخفيا تاسو بلې هغه لره چې نو په عاجزۍ او په پټ سره کله چې انسان راځي نو دلته یا ساتي دلته د ظلمات نه مراد مصیبتونه دي
ظلمات نه مراد اکثر مغچیانو تفاسیرو معنی کړي چې سني مصیبتونه آفتونه مخکې چې سوره تیر شول لا شول نو دغه نه مراد چې نو هغه تیارې نه دلته ډېرو تفاسیرو معنی چې نو هغه په مصیبت کړل ولی تاسو ګوره تیار په خپل هم یو مستقل چې نو هغه مصیبت دی بیا چې سوره د مصیبت کارونه کېږي نو دا اکثر عمومي ګناهونه ټول چې نو هغه په تیارې کېږي تیارې د وجې نه خلک تندک خوري تیارې د وجې نه چې نو هغه د ډېر نقصانونه کېږي نو په دې جبانی د انسان د پاره چې نو اصل شیز هغه رڼا ده تیاره دا چې نو هغه د انسان د خوب په آرام کې چې نو هغه صرف په کار راځي دغه ځکه یو نعمت دی خو عمومي د انسان نور د تون چې څومره گزاران دی نو د ټولو کې انسان چې نو هغه ست محتاج وي رڼا ته نو دلته ظلمات په معنی د مصیبت چې په تیارو کې ډېر نو هغه مصیبتونه وي نو الله پاک وایي ورته وایي تاسو له څوک چې نو هغه نجات درکوي من ظلمات البر والبحر د مصیبتونو د تکالیف چې نو هغه د وچوب او د دریاب نه کله تاسو سفر کوئ نو کله په لار باندې د ډاکوانو خطرې کله چې نو هغه د زمرو خطرې کله د لارې چې نو هغه مختلف نوري خطرې دریاب کې چې کله تاسو سفر کوئ نو په هغې کې کله د موج چې نو هغه د موجونو د راتلو خطلې کله د سیلۍ چې نو هغې کله د اوبو د راچوتېدلو نو دغه وخت کې چې کله تاسو په دې ځای کې راشئ نو بیا چې تاسو دغه تکالیفو کې راګیر شئ مصیبتونو کې تدعونه تضرعا وخفیا نو تاسو کې هر انسان هر کافر هر مسلمان نو بیا تاسو صرف یو الله چې نو هغه رابلئ اوس دغه یو الله چې کله تاسو بیا رابلئ نو دغه الله تاسو کله چې نو هغه په پټه په خپل وړه کې نادمه شئ او کله چې نو هغه په خپل دغه کفر او شرک باندې چې نو هغه ګویام شي په چغه باندې موي چې دا بوتان د اسکار هم نه دي دی چې نو هغه سن شي کوله مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه معرف القرآن کې دی چې نو هغه لیکلی دي وی کافر چې نو د هغوی باندې به هم کله مصیبت او تکلیف رالو نو د هغوی به الله رب العزت چې نو هغه رجوع کوله نن زمونږ د دې وخت د مسلمان وای دا حل دی د هغه د کم وخت کې مخکې تېر شوی دی ګوره د هغه خبره کوي وای نن زمونږ د مسلمان دا حل دی چې په ده باندې څومره تکالیف راځي نو مونږ غیر الله خو نه وای خو بهرکال د الله نه ماسوا چې څومره مادي اسباب دي نو هغه ټولو اسبابو باندې زمونږ نظر دی مونږ ته چې څومره هم مصیبت تکلیف راځي نو زمونږ ټول نظر چې نو هغه په مادي اسبابو باندې چې نو هغه ډایرکټ لګي دې ته مونږ سوچ نه کوو چې دا اسپتونه دا مصیبت چې نو هغه د کم طرف رالو نو یو وګورئ او دا د دنیا قانون دی سوره چې نو هغه مادي اسباب باندې نظر انسان ساتي او په خپل ګناهونو باندې نه ساتي نو دومره د اسباب په سیوا کېږي دینه به دغه پریشانی چې نو هغه سوچند نورې سیوا کېږي بیا د هغوی یو مثال ذکر کړه مونږ به خپله بیا سوچ وکړو دنیا خبرې چې نو دقه شانتې دي واقعي هغه خپل وخت چې نو هغه ذکر کړی بیا د خپل وخت نه و چې د هغې نه یو څلوېښت کاله چې نو هغه مخکې مونږ سوچ وکړو نو په هغه وخت کې دا څومره اسباب چې نن سبا د علاج چې نو هغه مهیا شوي دي وایي د علاج دغه اسباب کې یو شی هم نه وای د علاج نه داسې اسباب ول نه چې نو داسې ګاډي ول چې ډایرکټ سړی رسولی نه نور چې نو هغه داسې څه مشندریانې نه داسې دوایانې چې نو هغه چې ډایرکټ اثر کولی خو په هغې وخت باندې نظر واچوئ دوره بیماریانې نه وي اوس وګورئ بچیانو اسباب څومره ډېر شوي دي سوره چې نو هغه څنګه ډایرکټ انسان هسپتال ته رسولی شي به ډایرکټ علاج چې نو هغه مهیا کولی شي مادي اسباب څومره ډېر شولو خو هغې مادي اسبابو په ډېرېدلو په نتیجه کې تاسو وګورئ بیماریانې د هغې نه څومره چنده سیوا شولې داسې مصیبتونه بیماریانې او تکالیف راغلل چې د هغې انسان تصور چې نو هغه هم نشي کولی مین شی چې نو هغه په دې کې دا دی چې کله انسان په داسې مصیبتونو او تکالیفو چې کله راځي دی په خپل ګناه په وجه باندې چې نو په ګناه ته سوچ وکړلو بیا به چېرته هم چې نو هغه دا خبرې نه وي نو مخکې د دین چې نو هغه مقدم کېدل دا ډېر ولو مادي اسبابو استعمال چې نو هغه کم ولو اوس د مادي اسبابو استعمال چې نو هغه سیوا دی او خپل ګناه ته خپل دین طرف ته ځای نو هغه فکر کول دا ډېر کمتر شوي دي د دې وجې باندې نو هغه بیا حدیث مبارکه چې نو هغه هم دغه ذکر کړی انسان ته چې څومره هم مصیبتونه رسي څه تکالیف رسي د ګناه په وجه
یو انسان فاسق او فاجر دی د کبوړو کې نه وړو کې تکلیف چنه نو هغه رسی نو د انسان د ګناه په وجه باندې د ترسي یو انسان نیک او صالح دی بالکل چې هغه متقی او برابر دی نو بیا چې کله د مصیبت او تکلیف رسی نو دغه مصیبت او تکلیف چې انسان ته رسی نو د امتحان وي یا د صبر امتحان وي یا د رفع مقام چې نو هغه نو بهرحال دی به هم وای کافر به هم په دغه وخت کې چې نو هغه څوک را بلنو الله لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین که چېرته مونږ دی الله مونږ ته نجات راکړلو چې نو هغه دغه شرک کوونکو نه د دغه چې نو هغه مصیبت او تکالیفونه نو مونږ به د الله جل جلاله چې نو هغه شکر ادا کو قول او ورته الله ينجيكم منها ومن كل كرب تو ورته وای چې الله به تاسو له نجات درکې د دینه او د هر یو مصیبت نه نو چې کله هغه الله تاسو له خلاص در کی تاسو ته نجات نه نو هغه د لدر کې د هر مصیبت او تکلیف نه ثم انتم تشركون نو بیا تاسو د هغه الله سره شریک چې نه نو هغه جوړوي او دغه حساب زمونږ هم دی صرف دغه د الله احسان دی چې الله راته ایمان نصیب کړی دی اوس مونږ هم وګورئ چې کله به مونږ باندې تکلیف راشي د بیماری راشي د اولاد د نافرمانی راشي یا چې نو هغه د معاشرې راشي یا د ګرانۍ راشي یا چې څومره هم چې نو هغه تکالیف د فقر و فاقه راشي مونږ بیا څه کوو الله ته چې نو هغه رجوع کو خو بیا چې کله دغه رانه اله معمولی قدر چې نو هغه سا واخلو بیا راته نه خدای یادې نه راته د خدای حکم یادې نه راته پیغمبر یادې نه راته د پیغمبر طریقه یادې بیا دا ټول خل بلکې ډیر کرته چې نو هغه بیا مونږ خپل ځان ته خپل مهارت ته خپل پن ته چې نو هغه منسوب کو الله دې مونږ دغه قسم عقیده نه وساتي وهو القاهر اغه الله غالب دی فوق عباده د پاس د بندگانو خپل ويرسل عليكم حفظا اور علیږي تاسو باندې چنو نگران یعنی فرشتي حتا تر دې اذا جاء احدكم الموت چې کله راشي تاسو کې یو کس تمر توفته نو قبض کې روح داغه رسولنا زمونږ را لېږلې شوی فرشتي وهم لا يفرطون او دې کمې کوتاهی نه کوي ثم ردوا بیا دوی واپس وګرځول شي الى الله د الله طرف ته مولاهم الحق چې د دوی مالک دی په حق الا له الحكم خبردار داغي الله د پاره حکم دی وهو اسرع الحاسبين او هغه الله ډیر زر حساب اخستون کې دی قل اوای ورته من ينجيكم سوق خلاصې درکې تاسو ته من ظلمات البر والبحر د مصائب او تکالیف او د وچوب او د دریاب نه تدعونه تاسو بل یا غلره تضرعا پاجزي وخفيا او پپټا لئن انجانا من هذه کچره مونږ ته اخلاص راکړو د دې مصیبت تکلیف نه لنكونن من الشاکرین مونږ بشو د شکر کوونکو نه قل الله ينجيكم تورته وای الله بخلاص درکې تاسو ته منها د دینه ومن كل كرب او د هر قسم سختي مصیبت نه ثم انتم تشركون بیا تاسو شریک جوړوي دا سره